په قیام کې په رکوع کې یعنی په مانځه کې دا خلک ډیر کم دي چې هغه پوهه دي او نور ټول په سوچونو او فکرونو کې خلک منځونه کوي. نو صابر صاحب د هغه خلکو په باره کې وایي که نه وایي اصل کې دغه ته وایي مولانا صاحب ته د قیام او د رکوع په مزو پوهه نشو خدایا د قیام او د رکوع په مزو پوهه نشو خدایا وایزه خدای د پاره په سجدو کې خوند پیدا کا. وایز ته وایي چې په دې خپلو نصیحتونو کې او په بیانونو کې په خپله دومره سنجیدګي راوله چې د عوام هم په دې دغه باندې پوه شي د عبادت په مزو پوه شي. بل د پښتو په باره کې صابر صاحب یو شعر ویلی دی. د پښتو زمونږ ژبه ده که نه خو موږ پخپله نه پښتو وایو نه لیکو نه دغه کوو. هر سړی انګریزي ته زور کوي د امریکې په سوچ کې دی. نو په دې وجه صابر صاحب وایي د ژبې مورنۍ سره رشته پرې کول غواړي د ژبې مورنۍ سره رشته پرې کول غواړي پښتونه ته یې وایه په پښتو کې خوند پیدا کا. بل یو شعر دی د زلپانو په باره کې وایي که ته ستا زلپان ښایسته نه دي او ښکلي نه دي نو کار څومره ګلونه پکې کېدي که نه خو په ګلونو باندې نه ښایسته کېږي اصل خوند پکې پیدا کول غواړي. نه صابر صاحب وایي ګل په ایښودو سره زلپان که ښایسته کېږي د ګل په ایښودو سره زلپان که ښایسته کېږي جانانه بې د ګلو په کمسو کې خوند پیدا کړه جانانه بې د ګلو په کمسو کې خوند پیدا کړه. امید دی چې دا شعرونه به ستاسو ډېر خوښ شوي. د صابر صاحب ښکلي شعرونه جدا جدا ځایونه مې راغستي وو ما ویل چې تاسو ته ډالۍ کوم.